أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. سورة هود 12 سپارہ او په سورة هود کی 105 نمبر آیات ہے. بسم الله الرحمن الرحیم یوم فکم ورزیاتی چرابشی لا تکلم نفس چه خبری بنشی کولی اس نفس الا بإذنه مگر په اجازت الله فمنهم نبازی د دوی نوا شقی بدبختی و سعید او بازی بنیک بختی. پدی آیات کریمه کې الله سبحانه وتعالی فرمایي یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنه، یعنی کله چې د قیامت ورځ راشي نو هیڅوک هم د رب العالمین مخې ته څوک خبرې نشي کولی الا بإذنه مگر دا چې الله سبحانه وتعالی چاته اجازه ورکړي نو هغه به خبرې کوي. الله سبحانه وتعالی فرمایي فمنهم شقی و سعید، بعضې په دې خلکو کې بدبخت دی، بعضې په کې نیکبخت دی. د قیامت په ورځ به هېڅ سړی هم د رب العالمین د اجازت نه بغیر یوه کلمه یعنې یوه خبر هم د خپلې دفاع دپاره او نه د چا د سفارش کول دپاره د خولې نه وباسي. لیکن په دې سورت نحل آیات نمبر 111 کې راغلی دی چې هر سړی به د خپل نجات دپاره په هغه ورځ باندې جګړه کوي. ویوم یأتي کل نفس تجادل عن نفسها، دغه رنګې سورت انعام 23 نمبر کې راغلی دی چې مشرکین به وایي والله ربنا ما كنا مشرکین، قسم په الله الله موږ شرک نه دی کړی، موږ مشرکان نه وو. نو په دې وجه د تفسیر علماو د دې دواړو قسم آیاتونو ترمنځ داسې تطبیق کړی چې د محشر په میدان کې به د خلقو حالات مختلف وي. کله به په ژبه ګونګیاني، کله به څوک د خپل نجات دپاره جګړه کوي، او کله چې الله سبحانه وتعالی اجازه د سفارش وکړي نو مؤمنان به د ګناهګارو خلکو سفارش کوي د رب العالمین په دربار کې. الله سبحانه وتعالی فرمایي یوم یأتی، په کوم ورځ چې رابشي، یعنې د قیامت ورځ د یو نه مراد وخت دی، یأتی ورځ مراد ده، او د یأتی کې ضمیر اجل ته راجع دی، یعنې نیټې ته راجع دی، یا ضمیر الله ته راجع دی. یعنې په کوم ورځ چې رابشي رب العالمین د خپل شان مطابق نو هېڅوک به په دغه ورځ باندې خبرې نشي کولی د هغه د هیبت د وجې نه. په سورة طه 108 نمبر کې الله تعالی فرمایي وخشعت الاصوات للرحمن، رحمان ته به ټول اوازونه په ارامې فوز به څوک به اواز نشي کولی، خبرې به نشي کولی. هذا یوم لا ینطقون، سورة مرسلات کې راغلی په دې ورځ به انسان خبرې نشي کولی. د آیت په آخر کې الله تعالی فرمایي فمنهم شقی، بعضې دینه بدبخت دی و سعید او بعضې به نیکبخت دی. یعنې د قیامت په ورځ به دوه ډلې جوړېږي لکه څنګه چې دینه معلومیږي. لکه په دنیا کې هم دغه شان دوه قسمه ډلې وي، څه خلک بدبخته او څه نیکبخته. په دنیا کې څوک وګوري ځینې داسې خلک دي چې هغه نیکان خلک دي، ځینې داسې خلک به ته ویني چې هغه بدبخت دی. د بدبختو دپاره ځای د جهنم
او په کرب او غم او مصیبت کې به د هغوی د سیونه د اوازونه راوځي افسوسونه به راوځي ارمان چې دا پلانکي عمل مې نه وی کړی ارمان چې دا عمل مې نه وی کړی نو دا افسوسونه به کوي چې کله د قیامت روز راشي قرآن کریم کې الله سبحانه وتعالی فریق فی الجنة و فریق فی السعیر دوه ډلې به یو جهنم ته یو جنت صحیح بخاری صحیح مسلم کې حدیث دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کله د قیامت ورځ راشي د جنتیان جنت ته داخل شي او جهنميان جهنم ته داخل شي وی مرګ برا وصله شي مرګ بالال کړی شي نو आवाज به وکړي یا اهل الجنه خلود لا موت ای جنتیان وی جنت ته داخل شي دینه پس مرګ نشته دی دغه شان आवाज به جهنميان ته موشي جهنميان ته ویل شي تاسو به جهنم کې همیشه بس به مرګ نه وي نیکبخت به جنت ته او بدبخت به جهنم ته ځي دا تقسیم د سعادت او د شقاوت دا تقسیم د نیکبختیا او د بدبختیا الله سبحانه وتعالى د مخکنه په تقدیر کې لیکلی دی ته انسان نیکبخت یا دا بدبخت دی کله چې الله سبحانه وتعالى د انسان په دوه موټو کې راواغسته او وی فرمایل هذه لهذه دا خلق ما د جهنم د فار پیدا کړی دا مې د جنت د فار پیدا کړی هغه مسند احمد کې 17629 نمبر حدیث دی او صحیح حدیث دی دا به د مور په خېټه کې نیکبختی او بدبختی لیکل شوی دا دا انسان باندې نیکبخت دی دا بدبخت دی نو کله چې د قیامت ورځ راشي نو دغه نیکبختیا او بدبختیا به راښکاره کړی شي نیکبخته خلک به وویني او بدبخته هم په دغه ورځ باندې وویني بیا په دې باندې دا اشکال ذهن ته راځي یعنې دا سوال ذهن ته پیدا کېږي چې هر کله الله سبحانه وتعالی بعضې بندګان بدبخته ولیکل او بعضې بندګان یې نیکبخته ولیکله دا کوم چې بدبخته لیکلی نه دا به ظلم نه وي دې جواب دا دی چې الله سبحانه وتعالی عدل او احسان والا دی نو کم کسان چې بدبخته ولیکل د هغوی سره عدل وکړو او کم کسان چې نیکبخته ولیکل د هغوی سره احسان وکړو یعنې الله سبحانه وتعالی خپل احسان وکړو چې دغه انسانان یې نیکبخته ولیکله الله سبحانه وتعالی په چا باندې ظلم نه کوي د دې وضاحت په بعد د تقدیر کې داسې بیانېږي چې الله سبحانه وتعالی بعضې بندګان بدبخته لیکلی دي نو دا خپل علم لیکلی دی چې دی به شان دا خلک به دغه شان کار کوي چې زه به د مخکې نه خبرېږم په دې باندې یعنې خبر یم په دې باندې دغه تقدیر معنی ده د الله سبحانه وتعالی پوهه په بندګانو باندې مخکې د هغوی د پیدا کېدو نه چې دا انسان به دا عمل کوي دا عمل به کوي نو الله سبحانه وتعالی د مخکې نه ولیکل چې زه به پلانکې بنده پیدا کوم او هغه له به اختیار ورکوم استعداد به پکې اچوم پیغمبران به ورلېږم لیکن دی په خپله خوښه باندې د الله تعالی بغاوت کوي او انبیا به یې پوهه کړي چې دا کار مه کوئ دا کار غلط دی لیکن هغه به کوي لکه مثلا فرعون ته به وویلی شي چې هدایت قبول کړي نو هغه به یې نه قبلوي عزت به کته دي چې په دې حالت کې به هغه باندې مرګ راشي نو بیا به جهنم ته داخلېږي نو په دې کې هېڅ قسمه ظلم شایبه دا نشته دی په تقدیر کې الله سبحانه وتعالی ډېر زیات حکمتونه دي د الله سبحانه وتعالی تقدیر کې ډېر حکمتونه دي چې هغې ته د عامو انسانانو ذهنونه نه وررسېږي نو بنده له په هغې باندې ایمان لرل پکار دی چې په هغې باندې ایمان ولري هغې ته تسلیمېدل ضروري دي بیا دې تشریح په یو حدیث کې داسې راغلی ده امام ترمذي رحمه الله ابو يعلى ابن جرير ابن منذر ابن ابي حاتم ابو الشيخ او ابن مردويه رحمه الله د عمر فاروق ځنه روایت نقل کړی ده چې هر کله دا آیت کریمه نازل شو فمنهم شقي وسعيد یعنی بعضې به نیکبخت وي په دغه ورځ باندې بعضې به بدبخت وي نو ما ویل الله رسول الله موږ چې کوم عمل کوو دا په تقدیر کې لیکلی شوی دی او کنه
نبی صلی الله علیه وسلم پر بلکې دا ټول سيزونه په تقدیر کې لیکل شوی دي ان چې دا انسان باندې نیکبخت او دا بدبخت او قلمونه په دې باندې جاری شوی دي اے عمره لیکن هر انسان ته الله سبحانه وتعالى هغه عمل اسانه کم د پر چې پیدا دي نه کم د پر چې الله دا انسان پیدا کړی دی هغه عمل وت الله اسانه دا په صحیح بخاری صحیح مسلم کې دا روایت ذکر دی یعنی مطلب دا د چې د نیکبختیا نه خدا ده ان چې کوم انسان ته د نیکو اعمالو تکلیف توفیق ملاويږي لکه مثلا د موږ کې سوسینه کې پټه منزل راځي که صدقې مقرره شي صدقه ورکړي زکات پر زکات یو نیک عمل کې د سوسینه کوي ان دې انسان ته الله د نیکو اعمال توفیق ورکړي دي څومره نیکانه په دې کې هغه کې مخکېواله کوي او دغه توفیق وته ملاو شوی دی نو دا انسان نیکبخت دی او کله چې ته په دې نیکو اعمالو کې سستی کول پوه شې ته بدبخت دی پر ځان په خپل وتله نو د بدبختی علامه دا ده چې د انسان ته د بدبختی کارونه اسانيږي دی بقى کم ځای کې غلط کاری فسق او فجر دی په هغه سره ور کم ځای کې سودخوري چې کم ځای کې شرابي دی بقى ځته منډي وای نو پوه شي د انسان بدبخت دی خپل ځان په دې باندې وتله الله سبحانه وتعالى فرمایي وای چې کله د قیامت ورځ راشي و یوم پکم ورځ یاتی چې را بشي لا تکلم چې خبرې بنه شي کوي نفس نه بس الا باذن مگر په اجازه د الله چې الله سبحانه وتعالى چاته اجازه نه ورکړي نو په دغه ورځ به خبرې نشي کولای فمنهم بعض الذين بس شاقين بدبخت وسعيد او بعض بنيکبخت الله سبحانه وتعالى دې متصل به دې کول توفیق راکړي وصلى الله تعالى خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين